اوس چې کم دنو ګیر اخره غامده میرزا دارنګ چې کم دنو عنایت الله مشرقي دی په زمونږ د اسلام تشریح کوي یا به بل یو اصلاحي هغه به زمونږ د اسلام تشریح کوي کہ فکر اسلامی کی طرز جدید او وی منگا اسلام پر نوی لباس کی پیش کو انما نفر من ترک الغرائب درد چاویلی اسلام آغا دے چھ کم اللہ ویلی وی کم پیغمبر ویلی وی او کم مجتہدینو دا حقیق تشریف و قرآن و سنت کی کری وی ایمان والا او تابعداریو کې د الله او تابعداریو کې د پیغمبر علیہ السلام واول الامر منکم اطیعوا الله چې الله رب العزت قران کریم کې سره لګلی دي نو دا منل چا تابعداري ده الله واطیعوا الرسول او تابعداریو کې د پیغمبر نو د پیغمبر د تابعداري به څنګه زما خبر باندې د پیغمبر د تابعداري څه مطلب کته وای چې پیغمبر تابعداري دا چې هغه ویلي دي چې دا قران د الله کتاب دی نو دا ومنه دا څه کوي ومنه نو دا خو ایمان نه کوي اطاعت دی آمنو بالله ورسوله کنا په الله ایمان راوړي او په رسول سره راوړي ایمان راوړي دا خو څه شي ایمان شو دا اطاعت څه شي دی یو اتباع دا یو څه شی دی اطاعت د پیغمبر په باره کې ویلي دي فتبعوه تابعداري وکړي او دویم وی اطیعوا الرسول ومنئ د پیغمبر نو دا اطاعت او اتباع څه شی دی چې ته حدیث د منځ لري کې نو ته د اطاعت او د اتباع تعین ماته وکړه چې دا د منځ لري کړو چې حدیث ته حاجت نشته نو ته د اطاعت معنی کا او د اتباع مطلب وایا ته په دې آیات عملو کا بیا د اتباع مطلب دا دی چې پیغمبر ته ګوره چې څه کوي اکا کوا چې څنګه کوي اکا شان کوا اتباع ډیره وسیع ده او اطاعت چې دی چې څه د توي چې دا اوکا نو ویکا چې دوی مکوا نو مکو اډر دی اډر ومنه نو دا د پیغمبر اډرونه او د پیغمبر امرونه پس کې راغلي دي دا په قران کې دي که په حدیثو کې دي په قران کې خدای الله غوړي نو د پیغمبر هغه په کم ځای کې راغلل چې ته حدیث د منځ لري کې او چې حدیثو ته حاجت نشته ده نو پر یاتي او رسول باندې ته عمل وکړو بس بیا خو پاتې الله عمل شو پاتې رسول خو عمل نشته واطیعوا الرسول واطیعوا الرسول او معنی د پیغمبر مخکې یاد کی وی و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل نو د عدل دا سنت عادله قانون عادل د مسلمانانو با یو نظام وی نظام عدل نظام به نظام عدل هغه نظام عدل مصدر بسوي دی آیات کې دا ذکر دا هغه نظام عدل با په اکثریت جوړیږي هغه په خوخيارانو جوړیږي هغه نظام عدل په مالدارو جوړیږي هغه نظام عدل چې کوم نظام جوړي نو هغه به چې کوم نو په څه جوړیږي داغه مصدر څه شه دی یو قران دویم داغه مصدر دی سنت دریم داغه مصدر دی اجتهاد د مجتهدین یا اجماع او یا قیاس و اول الامر منکم دا نن سبا ضروری خبره ده منکرین حدیث وی چې ماخذ د اسلام صرف یو دی چې قران کریم دی سنت وی ماخذ د اسلام نه دی او مصدر د اسلام نه دی هغه دا وی چې بس اسلام هغه دی چې قران کې راغلی وي چې کوم پیغمبر ویل دی دا هغه دور سره د قران تشریح ده اوس نه ده اوس موږ ته د حدیثو ضرورت نشته دا مطلب دا دی چې پیغمبر دا هغه وخت د خلکو د پاره راغلی اوس د پاره نه دریم وې زمونږه اجتهاد د مجتهد ته ضرورت نشته مونږ اوس په خپل ځان له اجتهاد کولای شو د اکبر بادشاہ فتنه چوا په پاری کې یو سيزو
نوی مجتهدین پیدا کول. اکبر بادشاہ چې کم دنو اغلب علماء درباری مولیانو اغلب مجتهد حیثیت ورکړو چې دې کوم د دین اسلام تشریح کوي نو هغه به موږ منو. اوس چې کم دنو ګیرخریل غامده میرزا دارنګ چې کم دنو عنایت الله مشرقی دې به زمونږ د اسلام تشریح کوي یا به بل یو اصلاحي هغه به زمونږ د اسلام تشریح کوي کہ فکر اسلامی کی طرز جدید او وی منگ اسلام پر نوی لباس کی پیش کو انما نفر من ترک الغرائب دارد چاوی لیوی اسلام آغا دے چھ کم اللہ ویلی وی کم پیغمبر ویلی وی او کم مجتہدین دا حقیق تشریف و قرآن و سنت کی کری وی مجتہدین تشریح کری وی مجتہدین لرے کول دا چې کمنو د قرآن و سنت اغا محمل پر خودل لی انگریز پا قرآن بانے حملہ ڈائریکٹ نشوہ کولے ڈائریکٹ پا قرآن حملہ نشوہ کولے پا حدیث سوکلا حملہ اکڑا چھ دا حدیث لری کڑل نو قرآن کریم محمل متن پاتشو سپاتشو محمل متن چھ سوکیر طرف تاڑی نواڑی دی بیا دا خو بیا محمل متن دے محمل متن دے قرآن کریم چھ دے داغی تشریح پیغمبر علیہ السلام کی دا نبی علیہ السلام سنت دا قرآن کریم شارح کی جعل اللہ رسولہ موضع الابانت لکتابی حافظ امام شافعی رحمہ اللہ الرسالہ کے ذکر کی لتبین للناس ما نزل الیہم نبی علیہ السلام بیان کو نو مصادر او ماخذ د شریعت د نظام اسلام داغی مصادر دی آیات کریمہ کے ذکر کرل قرآن سنت او بل اجماع او قیاس اول الامر کد طول اول الامر خبر ہوا نو اجماع شوا کد یو اول الامر خبر ہوا نو سشو شو قیاس شو دا ماخذ د شریعت کی نو دی لری کی دا لرکیه غامدی لیکلی دی خپل په خپل کتاب کې چې ماخذ د اسلام صرف یو دی چا چې کمونو قرآن کریم دی سنت وی قانونی حیثیت نه لري قانونی حیثیت نه لري منکر حدیث پرویز وی چې سنت قانونی حیثیت نه لري نبی علیہ السلام کو حکم کئی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین دا سن قانونی حیثیت نه لري قانونی حیثیت سنگ نلری دا دل تکی انتحکمو بالعدل دی پسی راوڑو چھ دا نظام عدل مصدر چھ دے آغا بداوی ابدا نوی چھ اکثریت تکینی او غی دی یو نظام عدل سکی جوڑ کی چھ عدل ریگولیشن منگ چھ کمدنو نظام عدل جوڑو اکثریت تی جوڑ کی یاد چھ کمدنو تے اکراسی یو مقدس شخصیت تی جوڑ کی یاد یو معظم شخصیت جوڑ کی دانا مقدس شخصیت جوڑا ولشی او نے معظم شخصیت جوڑا ولشی دارا دی خلقو کار نہ دے قرآن کریم اللہ رب العزت پیغمبر علیہ السلام نظام عادل دی کار دے اقبال ویلیو غیر حق گر آمر و ناہی شود زورور برناتو آقائر شود غیر حق گر ناہی و آمر شود زورور برناتو آقائر شود کد اللہ نے علاوہ نظام جوڑون کے بل سکشی نو بیابا کمزوری دو زورور و خوراک شی انسانی عقل اگر انسانیت نظام جوڑولے نشی جوڑولے انسانیت عقل اگر دید پارا چکم دنو کافی نہ دے چھ سو پوری دو وہی رہنمانی نو دائی مصادر دا نظام اولاد علو خودل یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو امان ایدہ اللہ تابداریو کہ ایدہ اللہ چا اللہ وی حلال نو حلال چا اللہ وی حرام نو حرام چا اللہ وی دا کوا نو دا کوا چا اللہ وی می کوا نو می کوا مانا فاتیو الرسول تابداریو کہ دا پیغمبر چا دا اللہ دا حکم کم تشریح چا کردی دا پیغمبر علیہ السلام کردی دا نو آغاو کا وہ سنے سے تشریح کی والسارق والسارقتو تشریح کردی دا
وی مطلب دا دی چې د غل زور ختم کا بس دا نه دی چې لاس دې کټ کا خو مطلب یې دا دی چې زور ولا څه کا ختم دا اوس دی پیغمبر له تشریح کی د قرآن تشریح دی کہ اس کا کو نہیں تشریح ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله سکالران دا د ایم فل والا دی چې په قرآن کې کم تحریفات کوي نو حیران بشوتا ما خبره چې کم نو والوزي خو سړی سره خوا کې ني چې سړی وي خوا کې سره چې اوچتایا راخلا سیا اوچتایا راخلا سیا دا مازغه د سړی چې کم نو خرابوي ته پیغمبر نه خپويږي پایات باندې د پیغمبر نه پایات خپويږي والفاتح الرسول هو معنی د پیغمبر واول الامر منکم ول الامر سوکتی یو ول الامر نه مراد د قران او د سنت ماهران چې هغه له امر دینی دی الامر امر څه شي دین قرآن و سنت کی زن خبریں صریح صفاح کارا نشتا صحیح شوا اوس پا آغا منگ سنگ معلومو دو قرآن و دا حدیث نا کائی که منگ خبلا خواخا کو نو اسے نا چی منگ دا خواهش تابداری سکو نو منگ بسکو نو زمنگ با دا قرآن و دا سنت یو زمدار کمیٹی بھی چاگئی تا با طول قرآن سوی مختا پویا بی پی تو اول احادیث ذخیره احادیث باغی تصوی او په تقوا کې باغی داسې وي چې خپل نفس هغه به رانجه کړی وي بالکل خپل نفس به رانجه کړی وي هغه باندې به خواهش غالب نه وي چې په آیاتونو او په حدیثونو کې خپل خوخه ګوري هغه به موږ ته ووایي چې د دې آیاتونو د دې حدیث پرانا کې دا چې دا کومه معامله راغلی ده نو دا حکم دی دا حکم دی دا اول الامر دی مجتهدین فقها نو دوی به موږ ته وښیي نو موږ به ومنو اطیعو د دوی څه کوئ دا یو اول الامر شو دویم اول الامر دی چې امر دنیوي دی هغې سره اختیارات د چا دي د دنیا حاکمان دی بادشاہان دی حاکمان دی او بادشاہان دی اغی منگ تا حکم کئی نو منگ تا حکم اورائی ویالکا طول بگوری موزلا رازی خواہ دیراتا دے چا حکم واورو خپلی نو قوائی وراو راتا نو منگ بے منو دا پیغمبر حکم راتا واورو نو منگ بے سکو درین یو دا سے حکم راتا واورو چې د قرآن او د سنت نه خلاف نو او انتظامی خبره وا انتظامی سوا خبره وا انتظامی خبره وا د قرآن او د سنت نه به خلاف راتلو نه نو موږ له د خبره منل سدي پکار یو امر انتظامی دی خو پای کې د قرآن او د سنت صریح حکم نشتا وقتی طور ضرورت تے نو منگ لچه کمدن دا امیر او دا اول الامر منل سدی پکار دی منل پکار دی یو دے حکم منزل دا دی طول خبرو معلوم شو چی یو دے حکم منزل نو پا حکم منزل کے دا اللہ منا دا پیغمبر منا اول الامر چی دا تواور و نصیقہ ذکر دا اول الامر منل دا چا منل لی دویم خبره دویم دے حکم مؤول حکم سے شے مؤول حکم مؤول چې د قرآن او د سنت پرانا کی دا تا مجتہد یو حکم سکو نو اطیعو دا غی تابداری ہوکا دا حکم سے شو مؤول درین دے حکم مبدل
حکم مبدل چې بادشاہ یا مجتهد حکم واورو او هغه صریح د الله او د پیغمبر نه خلافو پدې کې اطاعت کول حرام دي پدې کې اطاعت کول څه شي دي حکم مبدل چې بالکل د قران او سنت خلاف او د تیوي چې دا ومنه دا منل حرام دي په دغه ځای کې د عالم منل حرام دي او په دغه ځای کې د بادشاہ منل هم سړي سب قرآن ندا ثابت دا لا تطیعهما ممانا دا دوارو دا مور و پلار نبی علیہ السلام قاعدہ خدا انما طاعت فی المعروف منل پنے کئی کی دی لا طاعت فی معصیت نافرمانے کی منل نشتا پدی گن روایات کی چھے اللہ دا حکم خلاف دا مور و پلار وی نو نبی منی بادشاہ دا توئی نبے مانے عالم دا توئی نبے مانے دا حکم سو مبدل سالورم چی دے نو آغا دے حکم انتظامی وقتی چی دا قرآن دا سنت خلاف پکی نرازی چی دا قرآن دا سنت خلاف نشتا پاگی که دا قرآن دا سنت سریح علم نشتا لکا شناختی کارڈ جوڑ کا گاڑی له نمبر پلیټ سکا جوړ کا گاڑی ډرایور لدی سوي لایسنس وی گاڑی دې ځای پارک کوا دې ځای ما پارک کوا دا انتظامی امر دې زمونږ د ژوند برابرولو لپاره دا قران مجید کې صریح یو ټکی راغلی نه دی خو بس مونږ ته لړن ویلی دي چې اول الامر داسې خبرې کوي نو صحیح کوي بس خبره نو دا ځنې سيزونه هغه ته څه کړی دي پرې خودلې دي نو بس هغه څه کوا معنا چې کم ځای کې د دې وجه نه اول الامر سره اطيعوا را نوړو چې دوی مستقل فی الاطاعت نه دي په اطاعت کې مستقل نه دي چې سوي څنګه وای نو معنی دا مطلب نه دی چې دوی سوي او څنګه وای نو څه کوي معنا دا چې کم دنو نشتا دی مستقل فی الاطاعت نه دي د دې اطاعت پوي د قران او د سنت کې نیچه د قران او د سنت د سوري د لاندې دا غي د سوري د لاندې واول الامر منکم او خاندان د امر او د اختیار تاسو نه فاین تنازعتم فی شیء خجی حاکمانو ته حکم شو چې نظام عادل چلوي نظام عادل به کم ځای نه اخلي د قران او د سنت او د اجماع نه د دې نه بس اخلي توبه الله زما دې په توبه وای کچرته کې ویل شي چې زئی او مونږ چې کم دنو اسلام نافذ کوو او اسلام قانون نو کما فقه بدا چیلنج قبول کی چې ها والی مکمل نظام وې دا فقه حنفی بدا چیلنج قبول زکه چې مکمل د زندګۍ نظام بل فقه سره نشته چې مرتب کړی وي دا یو فقه حنفی سره دی زکه فقه حنفی 1000 سال حکومت کړی دی 1000 سال پس مکه باندې حکومت کړی دی نو ټول نظام بالکل مرتب دی و اول الامر نو قران او سنت پای کې چې کمونو سم مسائل نشته چې ګینه موږ به دې سره سکو موږ به دې سره سکو ارس مرتب دي نو هغه فیصله په انصاف کوي اوس یو خبره ده کچرته حاکمانو محکمه جوړ کړي فیصله په انصاف کې غیر سره برابر خو څوک ولا فیصله نوړي هغه یلته چانی نو بیا کیږي نو په مسلمانانو باندې فرض کړه چې تاسو څه اختلاف راځي نو تاسو په فیصله قران او سنت لوړي فین تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول غیر شرعي نظام له فیصله نوړي فیصله چې وړي نو چاله وړي الله پیغمبر قانون له وړي هغه له وړي فین تنازعتم کستاسو اختلاف راغی په یو معاملې کې و فی شیء کدا عقیده مسله وا اختلاف شو کدا عمل مسله وا اختلاف شو
که معامله وا او پاغي کې اختلاف راغی د دیوال مسله ده د پټی مسله ده د میراث مسله ده ستوتو مې رالل فی شیء کوړه مسله ده کغټه مسله ده فردوه الى الله والرسول امر ده او الامر للوجوب الله او پیغمبر ته واپس کول فرض دي هغه له فیصله وړل سدي فرض فردون هو ګرځوي دی لرا واپس کې دی لرا الله او پیغمبر ته الله ته پیغمبر ته واپس کې ال الله الله له وسنګ وړو پیغمبر له وسنګ وړو جلالین وټاو مولانا جلالین وټاو ال الله الى کتاب الله ورسوله وسنت رسوله الله او پیغمبر له وړي قران او سنت له وړي ان تحکموا بالعدل هذا المعنى کې کنه قران او سنت نظام څه دی عدل